بسم الله الرحمن الرحیم د اول نظریه تردید شوی او خط تفصیلا اوس د منکرین حدیث دلایل دی و دغه جوابات. منکرین حدیث په خپل دلیل کې اول دا خبره پیش کوي اهل سنت لای چې خلکو ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله رب العزت په خپل په قرآن کې فرمایي چې مون قرآن اسون کړی رہے او تاسو ویایو چې نبی علیہ السلام ارشادات احادیث د قرآن تشریح فلهذا د قرآن تشریح له ضرورت نشته رہی ځکه چې الله رب العزت په خپل فرمایي ولقد یسرنا القرآن مون قرآن اسون کړی رہے. د دغه جواب دا د الله په فضل سره قرآن کریم کې مضامین په دوا قسمه بوندي دي. یو مضامین هغه چې په هغه کې مقصد خوف خدا د الله نه ډور فکر آخرت انابت الی الله په دوی دلوي عام نصیحت خبري وي پکې امنرنګ توحید رسالت دا خبر انتهایی واضح دي سړی چې لږه توجه کی وکی دا خبره واضح دي تشریح ضرورت نشته سړی چې لږه توجه کی پزړه کې ورغورځي عیسی د عقیده پرانګ نه دي عیسایانو ولا کیدا چې کومه عقیده تخلیق چې ټوله دنیا رو جمع کړی شي بیا په سمج کې دا خبره نه روسی. دوان قسم مضامین هغه دي چې په هغه تعلق د احکام او شرایع د عادي اصول سره دی. نو دا آیوت کې ولقد یسرنا القرآن للذکر دا تعلق د کوم مضامین سره دی؟ د اول قسم مضامین سره د احکام او شرایع سره نه دی. په دغه باندې دلیل دارای چې ولقد یسرنا القرآن سره کې اضافه کړی دی للذکر او کچرتا استنباط او احکام اسن وینو دا قید بسرستو نو لګولې پسې مخکې خپل روسی فهل من مدکر دینری ویلی هل من مستنبط یا هل من مجتهد ادانا الوا په قران کې په څو آیتونو کې روسی بار بار چې د الله رب العزت کتاب بغیر د رسول الله په سمج کې نشي روتلای وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خو دغه خبره مو تفصیل کړی مخکې دغه په تفصیل کې اوس نسو. دوام دلیل دا پیش کوي چې انما انا بشر مثلکم یوحى چې نبی علیہ السلام په خپل فرمایي چې زه تاسو پرنګ یو سړی یم تاسو پرنګ یم. لہذا دا آیوت صریح دلیل دی په دا باندې چې وحی مطلوب واجب الاتباع بقایا د نبی علیہ السلام خبري دا مونږ باندې معنی لازم نری واجب العمل نری ځکه بشر مثلکم تاسو پرنګ سړی یم لکه تاسو خبرې په موږ باندې معنی واجب ندي ام دغه شونته مو خبرې په تاسو باندې معنی واجب ندي. دغه جواب دا دی حقیقت کې دا استدلال د آیوت لرا د سیاق نه جدا کړی راي